د کوزدردینزي افغانان خوانین اوج غربي مشران ویلي دي چې د دې او عثمان خیل روغاني مزارینو ترمنځ ځمکه مسله کې سپریم کورټ کال 1995 فیصله عملي کړې شي. چکدرا پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا په وخت عطاالله خان، منیر خان، صابر رحمان، خان شهزاده په شمول افغانان اوج غربي کمیټې ګڼ شمېر مشرانو کشرانو په وړاندې خان شهزاده او محمد ریاض خان خبري غونډې ته د وینا په وخت دوی ویل چې د کال 1995 فیصلې مزارعینو خارج شوي اپیل نه وروسته سپریم کورټ دوی د شپږو کلو ټیسو، بالا، پاین، ډیری، خیرآباد، ماخی، کوروناو د ځمکو غرونو مالکان ګرځولي دي. او بیا د ډي سي دیر 1972 نکات مطابق مزارعین عثمان خیل روغاني بدیتا د اوبو لاندې ځمکې نیمه او للمې څلورمه حصه فصل ورکوي. غر کې به څاروي ساتلی شي، ضرورت مطابق به ځان له خشاک یا واښه راوړی شي. بېدخلي به د مجاز عدالت په حکم کیږي. دوی ویل چې په دغه کلو کې د ځمکو یا غر خرڅول اخیستل د اصل مالکانو د مرضۍ نه بغیر غیر قانوني دي، بلکې د بعضې اصل مالکانو رسیدونه هم جعلي جوړ شوي دي. د خان شهزاده او محمد ریاض خان وینا وه. او زموږ چې کوم پوینټس دي چې د هغې نه خلک خبر دي، په هغې کې د ټولو نه اول خبره دغه شوه چې د سپریم کورټ چې کومه فیصله ده د هغې مزارعینو غلط تشریح کړی دی. یو پوینټ زموږ دا مخته راغلی. دویم پوینټ زموږ دا دی چې په دغې مځکو کې مالکانو نه مزارعینو مځکې اخیستې دي. ځینو کسانو د هغې سره رسیدونه لیکلي دي او په خپل مزارع مځکې خرڅې کړي دي. په هغې باندې زموږ هېڅ اعتراض نشته. یو مالک ته یې خپله مځکه خرڅه کړې ده، پاتان یې خرڅه کړې ده او په 10 روپیو داسې اعتراض نشته. خو دا خبره مخې ته راغله چې هغوی په سوونو رسیدونه بوګس لیکلي دي، په کمره کې لیکلي، په عدالت کې لیکلي، په سټامپ پیپر یې لیکلي، خو دویم نمبر یې لیکلي، خپلې دستخط یې لیکلي دي. اوس دا یو مشکل پیدا شو چې یاره هغه رسید ټیک دی او که دا رسید ټیک دی. نو دا پریس کانفرنس د دې لپاره دی چې یاره موږ خلک خبر کړو چې یاره تاسو به د رسید ویریفیکیشن کوئ. ویریفیکیشن به داسې کوي چې یاره یو رسید دی او هغه به مالک راوغواړي چې بې دا ستا دی که نه دی. که هغه وایي چې زما دی خبره خلاصه شوه، پاتان یې خرڅ کړی که پارس یې خرڅ کړی. خو که هغه وایي چې زما نه دی نو بیا به دا هغه دویم نمبر خبر راځي چې یاره دا دي په کمره کې کړي. نو زموږ د دې پریس کانفرنس یو مقصد دا شو چې یاره د رسیدونو پوره وضاحت وکړي. درېیمه خبره دا ده چې هلته خلک مځکې اخلي. مین پوینټ دا دی چې باراني خلک راځي او دا مزارعین پې مځکې خرڅوي په 1,85,00,000 پارسل. دا د اصلي مالکانو نه هغوی مځکې نه اخلي او چې کله چې اصلي مالکانو نه مځکې نه اخلي نو دا رسید، دا بیه، دا باطله ده. کله ناکله دغه مزارعین دغه خلکو ته بوګس رسیدونه ښیي چې ما د پلانکي نه اخیستې، ما د پلانکي نه اخیستې، ما دا صفا کړې ده او زه دا خرڅوم. ټیک شوه؟ نو یو پوینټ دا دی چې مونږ عوام ناسته د ټول علاقې خلکو ته دا وایو چې د مالک کوم چې افغانان وکړي چې سپریم کورټ هغې سره ډګري ده، دې نه علاوه که تاسو چا مځکه واخیسته دا مځکه به نامنظوره، دا به باطله او خپلې پیسې هسې مونږ چې وایو چې دا د مالک او د مزارع کیس دی نو دا مونږ ولې وایو؟ دا مونږ په کوم بنیاد باندې وایو؟ یو خو ضروري خبره ده چې مونږ لږ دا واضح وکړو چې مالک څوک دی او مزارع څوک دی. نو زه په تاریخ کې نه ځم چې دا څومره دی، خو بهرحال دومره پورې به ووایم چې په 1972 کې د دیر ضلعې ډیپټي کمیشنر چې دی نو یو آرډر کړی و او هغه آرډر چې و نو هغه چې کوم دیر سواد چترال لینډ کمیشن جوړ شوی و د هغوی د ریکمنډیشن په رڼا کې
دا اړه چې دی نو په بنیادي طور باندې په دې کې چې دی نو 15 چې دی نو نکات دي او زما به درخواست تاسو ته دی چې په دغه 15 نکاتو باندې لږ چې دی نو تاسو هم دا لږ پوه کړئ او لږ چې دی نو بیا نورو ته کم که زموږ د الفاظ لږ ګران یا لکه مشکل وي بیا په اسانه الفاظو کې نورو خلکو ته هم د هغې مطلب ورسوي. دا اولنۍ خبره یې دا کړې وه چې افغانان یې وچ دا چې دی نو مالکان دي اونرز دا چې دی نو ډېر کټګاریکلي چې دی نو دا خبره چې دی شوې وه چې افغانان یې وچ دا د دې کلو چې دی نو مالکان دي. دویم چې کوم په هغې کې نقطه وه نو په هغې کې دا وه چې عثمان خیل او روغاني دا بالکل په فیصله کې دا ټکي دا الفاظ چې دی نو دا لیکلي شوي د دې سرکټیجاتو چې دی نو دا ټیننس دي. ټینن ته موږ په اردو کې مزارۍ وایو او موږ په پښتو کې ورته چې دی نو زمیندار وایو. دا چې دی نو دا د هغې دویمه خبره وه. درېیمه خبره چې کومه ډېره امپورټنټ ده او ضروري ده هغه یې پکې دا لیکلې وه چې دا مزارۍ چې کوم دي دا زمیندار چې دي نو دوی به مالکانو ته نیمه چې دی نو دا وایي هغه ځمکه چې کومه اوبه کېږي اریګیټ کېږي او څلورمه د لنډې د فصلات یا چې ورته موږ حاصلات وایو دا به مزارۍ چې دی نو دا به مالکانو ته ورکوي. دا درېیمه خبره. څلورمه خبره چې کومه په هغې کې وه نو هغه دا وه چې یاره دې مزارو ته چې دی نو دا حق حاصل دی چې دیو په دې ځمکو کې یا په دې غره کې په دې کې چې دی نو خپل کم څاروي چې دي ګډه بیزه چې ورته موږ وایو غوا بیزه چې ورته موږ وایو د دې د ګریزینګ رایټس د دیو شته لکه دیو خپله ګډه بیزه غوا چې دی نو دا دې په ټوکې چې دی نو سره وایي په غر. بله پکې چې دی نو دا خبره وه چې دې غر نه دیو د خپل د خشاک دپاره فایر ووډ یې لیکلی دی. په فیصله کې چې دی نو کوم لفظ چې په انګریزۍ کې لیکلی شوی فایر ووډ دی. د فایر ووډ د خشاک دپاره چې دی نو ځان له چې دی نو د دې غر نه ګېډې راوړی شي او ورسره که ډومیسټک یوز دپاره چاته چې دی نو دیو بش ماتي غوړګۍ ماتي یا د هغې ضرورت نو هغه هم چې دی نو دا حق دیو ته حاصل دی. او زما چې څومره خیال دی دا زموږ د دې د اخر رواج و چې کله به هم داسې خبره راغله که ما به څاروله چې دی نو ګیا راوړه نو هم به زه به ورته تلم ما به راوړه په دې کې بیا مالیات نه و چې تو د کوم ځای کې تو څنګه دغه نه و او که چېرته به د ما بش وړګۍ هم وي زما ضرورت به راتلو نو د خپل استعمال لپاره به ما راوړو کمرشل پرپزز دپاره نه د ډومیسټک یوز دپاره. پنځمه چې او کومه اخرني خبره چې وه نو هغه په دې فیصله کې دا وه چې دې مزارو ته چې دی نو دیو د دې ځمکې نه که بې دخله کېږي نو هغه به د کمپیټنټ فورم له مجاز عدالت په حکم باندې به کېږي. که دا مزارې د دې ځمکو نه بې دخله کېږي نو هغه به د کمپیټنټ کورټ مجاز عدالت په حکم باندې به کېږي. دا 15 خبرې چې دی نو د 1972 د ډیپټي کمیشنر د دې په حکم کې چې دی نو دا فیصله نو د دې په فیصله باندې چې دی نو افغانان یې وچ دا د دې سرکټیجات چې دی نو مالکان دي. په دې کې یو خبره دا ده چې په دې کې هېڅ څه چې دی نو کنډیشن نشته دی لکه کنډیشن ان شیپ دا نشته دی چې یاره غر دردو دی او ځمکه دردو ده شواړه هلتې ده آباد ځمکه هلتې ده نه مونږ چې کوم دا قبلي کلي د وچ غربي چې دی نو افغانان یې وچي نو زمونږ شپږ کلي په هغې کې چې دی نو برټي سو کوسټي سو ډیری خیرآباد ماخی ولونه وه دا کلي ان ټوټیلیټي که غر دی که سم ده که آباده ده که خوړ دی که چې څه دي په دې ټوټل چې کوم دی نو مونږ چې دی نو د دې مالکان یو او دا مالکان زه ولې وایم چې دا چې دی نو دا حکم او دیو چې دی په دې کې که عثمان خیل دی که روغاني دی چې دا ځمکه ده دا د دې کې چې کوم دی ټیننټس زمیندار دی مزاري دا فیصله زه بیا شاټ کوم دا د ډېرو کمیشنونه بیا تېره شوه بیا پکې دا هایکورټ فیصله ده په 1989 کې
او په 1995 کې سپریم کورټ اف پاکستان د ریویو پټیشن هم په دې کې خارج کړی او په دې کې چې دا فیصله چې دا په دې کې د یوې کامې چې دی نو هغوی نه زیاتې کړی دی نه یې پکې کمې کړی دی او دا فیصله چې ده نو دا د 1995 د ریویو پټیشن د خارجېدو نه بعد دا چې دی نو بس اوس په دې کې دویمه خبره نشته دی افغانان یې ویش مالکان دي او دې کې چې کوم سایکلجاتو کې چې کوم کسان دي دا مزاري بعد دا once and for all دا خبره چې دی نو دا ډیسایډ شوې ده دا خبره چې دی نو ختمه شوې اوس چې څنګه حاجي صاحب چې دی نو کومه خبره وکړه چې لکه په دې ځمکو کې چې دی نو چې دی نو اوس مزارې راځي دا خبرې زموږ مخې ته راغلي تاسو ته به هم چې دی نو پته یې د دې علاقې خلک دی چې په دې کې چې دی نو اخیستل او خاصېدل کېږي سیل او پرچیز چې دی نو په دې کې روان اوس کله چې هم چې دی نو سیل او پرچیز کېږي که خپل مالک دی چې کوم هغه ته سپریم کورټ هغه مالک ویلی که هغه یې خرڅوي خو هغه چې دی د دې مالک دی خدای دې کړي چې چا له هسې ورکوي چا له یې په پیسو ورکوي چا له یې په نیم قیمت ورکوي هغې کې چې دی نو د بل چا چې دی څه کار نشته خو که انکیس مزاري چې دی نو لکه دې کې ځمکه چې دی نو خرڅوي نو دا چې دی نو د قانون په رڼا کې چې دی نو دا بلکل چې دی نو دا ایلیګل دی په دې کې چې دی نو تحصیلدار ادینزی په 19 مئی 2023 کې چې دی نو یو نوټیفیکیشن چې دی نو هم کړی دی او په هغې کې چې دی نو دا باقاعده چې دی نو دا نوټیفیکیشن دی او په هغې کې چې کوم دی نو ډېر ساده الفاظو کې چې دی نو دا لیکلي چې یاره که په دې کلو کې چې دی نو څوک ځمکه اخلي نو د هغې ویریفیکیشن او د هغې تصدیق دا به د تحصیلدار ادینزی سره کوي د دې دا مطلب دا شو که په دې کې سیل او پرچیز کېږي او دا ویریفیکیشن د تحصیلدار ادینزی سره نه کېږي نو مطلب دا دی چې دا کم ډیډ چې دی یا دا کم کانټریکټ یا اګریمنټ چې کوم دی دا سیل او پرچیز ده دا د قانون په رڼا کې چې دی نو دا ایلیګل دی دغه شانتې چې دی جي دا خبره چې دا نو بیا باقاعده چې دی نو دا بیا په اخبارونو کې چې دی نو دا د دې دا وایډر سرکولیشن دپاره د اشتهار دپاره دا چې دی جمعرات 3 ذوالحجه 22 جون 2023 باندې دا په مشرق اخبار کې چې دی نو هم راغلی دی او دا چې دی نو په آج اخبار کې هم چې دی نو په سیم ډیټ په سیم ورځ دا چې دی نو په آج اخبار کې چې دی نو هم دا راغلی دا خو چې دا سیل پرچیز چې دی نو دا خبره دویمه خبره چې کومه ده نو هغه دا چې په دې کې ځینې چې دی نو ځمکې چې دي نو هغه مالکانانو چې دی نو خرڅې کړي دي یا یې په هغه خپلو ټیننټس باندې خرڅې کړي دي یا چې دی نو په بل چا یې خرڅې کړي دي اوس دا خبره چې دا که مالک او مزارع او یا په بل چا باندې خرڅوونکی چې دی نو جنون د هغې ځمکې مالک دی هغه یې په چا خرڅوي نو موږ بار بار دا وایو چې په هغې باندې هېڅ څه چې دی اعتراض نشته دی خو چې کله دیو بیا برخه چې دی دا مزارع چې دي دا د تحصیلدار سره جمع کوي نو دیو خپل چې دی نو حساب کتاب کوي خپل حساب کتاب څنګه چل کوي خلک وایي چې لکه په بل ټیسو کې 12 موټۍ دي دیو وایي 2 موټۍ 3 موټۍ مونږ اخیستې و دا حساب کتاب دا د خپل په خپل ځای کې کینی او دا حساب کتاب وکړي او وایي دا هم کې من پې کړی دومره هم چې دی ځمکه پاتې کېږي د هغې چې دی نو دومره ستاسو پیسې کېږي دا راوړي او د تحصیلدار سره جمع کړي نو په دې کې چې دی نو تحصیلدار ادینزی چې دی نو بیا چې دی نو په دې کې چې دی یو نوټیفیکیشن کړی او هغه نوټیفیکیشن په رڼا کې چې دی نو دا هغه نوټیفیکیشن دی چې دا 15 واړو کلیو ته چې دی نو دا نوټیفیکیشن تللی دی او دی ورته ویلي چې تاسو که په چا ځمکه اخیستې په دې کلیو کې نو هغه دې راشي او د تحصیلدار ادینزی سره دې هغه خپل رسید ویریفیکیشن وکړي ټیک شو که د دغې رسید جي ویریفیکیشن وشو
او تحصیلدار د ځای وی چې او دا ډیټ چې دی دا لیګل دی دا ښه په رڼا کې شوی دی د دې ګواهان چې دی نو موجود دي د دې حدود اربعه چې کومه ځمکه اخیستل شوې ده هغه نون دي حدودات یې پوره شوي دي زمونږ په هېڅ اعتراض نشته دی خدای دې دواړه خرڅوونکي دې هم الله خوشحاله کړي او اخیستونکي دې هم خدای خوشحاله کړي خو که دا نه وي شوی نو زمونږ په سوچ کې زمونږ په علم په حساب باندې دا چې کوم ډیټ دی دا سیل او پرچیز ده دا چې دی نو ایلیګل دی او دوی چې کوم دا کلیم کوي چې موږ دومره اخیستې ده نو د هغې د منلو ته چې دی نو موږ تیار نه یو ځکه چې که تو یو ځمکه کلیم کوي چې دا زما ده نو په دې ملک کې په دې قانون کې په دې علاقه کې چې دی نو د هغې یو خپل قانون دی یو خپله طریقه ده که هغه فالو شوي ویلن ګوډ که نه وي فالو شوي نو زمونږ په حساب باندې هغه ډیټ چې دی هغه نلین وایي دا چې دی نو بیا درېیمه خبره درېیمه کومه حاجي صاحب چې کومه پوینټ کړی و چې هغه چې دی نو هغه د حاصلات حاصلات چې دی چې څنګه چې ویل شو چې سپریم کورټ د فیصلې مطابق دیو به مزارع چې دي د دې کلو نه دا به د ویز ځمکې نه د اریګیټډ لینډ نه نیمه ده او د ان اریګیټډ نه چې دی نو څلورمه دا چې دیو په کم انداز باندې دلته راوړي یا لکه تحصیلدار صاحب جمع کوي نو دا د دوی یو خپل چې دی نو لکه یو خپله طریقه ده او هغه طریقه چې دی نو نه په دې علاقه کې شته نه په دې ملک کې شته مونږ دا وایو چې دا د سپریم کورټ فیصله ده دا چې دی نو نیمه او څلورمه او نیمه او څلورمه چې زه مالک یم نو بیا ماته چې دی نو دا مکمل جمله حقوق چې دی نو حاصل دي چې کله لو کېږي کله غوبل کېږي کله فیشل کېږي زه هلته موجود یم او زما چې څه حصه کېږي خدای دې څه کړي چې زما 5 کیلو کېږي او که زما 500 کیلو کېږي هغه ته چې دی نو زه راښکته کړم او زه یې کې چې دی نو راغلم که هغه چې دی طریقه نه او د پیسو چې دی نو لکه خبرې نو هغه هم د مالک او د مزارع یو خپله رضایي او هغې په رضا باندې چې دی نو خلک په اجاره باندې هم راغلی پیسې هم ورکوي چې هر څنګه چل چې دی خو هغه د مالک او د مزارع یو خپل میچول چې دی نو انډرسټینډینګ خو دا نشي کېدی چې مزارع ته دا حق په یو شي کې په مزارعت کې چې دی داسې نه دی چې هغه 2 روپۍ او که 2 لک روپۍ هغه راوړي او مالک ته یې دغه شی چې دا واله باس نور په قراره چې دی نو کېنو زمونږ په آخره کې چې دی نو دا ستاسو په وسادت سره چې دی نو زمونږ کومې مقتدر حلقې چې دي په دې کې چې دی نو د قانون د نافذ کولو کومې حلقې چې دي هغه ټولو ادارو ته چې دی نو زمونږ دا درخواست دی دا سوال دی چې د سپریم کورټ فیصله چې ده نو دا په هر چا باندې چې دی نو دا بایندینګ دی د دې نه اسکیپ چې دی نو هغه نشته دی او خاص کر چونکې میډیا ته چې دی نو نن سبا د سټیټ یو ستون ویلې کېږي ستاسو لیکه پړی ستاسو د دې علاقې ستاسو یو ډېر وایډر چې دی نو لیډرشپ دی ستاسو ډېرو خلکو ته اکسس دی چې شاید هغې ته زمونږ اکسس نشته دی نو زمونږ تاسو نه دا دغه دی که ستاسو پرنټ میډیا وي که ستاسو الکترانیک میډیا وي که ستاسو سوشل میډیا وي خو دا ستاسو زمونږ نه زیاته ستاسو چې دی نو دا ذمواري جوړېږي چې یاره په یو ملک کې په یو علاقه کې په 1995 کې د سپریم کورټ فیصله شوې ده ریویو پټیشن چې دی نو د هغې خارج شوی دی او هغه د اوسه پورې لیټر ان سپیرټ هغه چې دی نو ولې چې دی نو هغه نه امپلیمنټ کېږي نو که ان کیس داسې فیصلې نه امپلیمنټ کېږي نو تاسو ته ښه پته دی چې دې به ریپرکشن بیا صحیح او دغه شانتې موږ ایډمنسټریشن ته چې دی نو دا درخواست کوو چې یاره څومره چې دی نو تا ما چې دی نو کېدی شو کاکي کېدی شو د ما خیال دی هغه چې دی نو وشو اوس ټایم راغلی ټایم هیز کم چې یاره په دې باندې موږ فاینل چې دی نو خبره وشي او د سپریم کورټ دا کومه فیصله چې ده نو دا لیټر انسپیکټ چې دی نو امپلیمنټ انشاءالله دا به امپلیمنټ کېږي د دې نه اسکیپ نشته دی جي مې بي چې دس از انیویټیبل ناو دې کې څه دویمه خبره نشته زمونږ په دغه کې یو پیسه هم شک نشته دی تو په آخر د څو پورې لکه دا د سپریم کورټ فیصله به دا به تو نه منې
دا به امپلیمنټ کیږي او ان شاء الله ان لیټر انسپایر چې دینو امپلیمنٹ کیږي دا غي نه علاوه موږ سره چې دینو کانټمپټ اف کورټ چې دینو یو اپشن شته دی موږ هغه چې دینو لکه ایکسپلور کولی شو او دا غي سره چې دینو د موږ ځان درای چې موږ ټول مشترکه تور باندې دا اډمنستریشن په دې خبره باندې مجبور کو چې هغه په دې کې ډیسیسیو اکشن چې دینو وایي